کتلی وی د نن نه شپږ میاشتې مخکې چې تیرو کډولي نه وه شوې. چیف سیکرټري چې هغه د صوبې نماینده هم دی او د وفاق نماینده هم دی، وایي دا سره بیا کمیشنر پېښور و ډي سي خیبر د دغو په نګرانۍ کې به د تیرو د کډولۍ په هکله باندې جرګې کېدلې چې په هغه کې به د تیرو مشرونه مو، په هغه کې به سیاسي ګوندونه مو، په هغه کې به ایم این اے او ایم پی ایم وو. خو چې کله د هغو نشستونه موږ وکتل نو موږ له دا پته ولګېدله چې دا د تیرو خلک یا 24 رکني کمیټي دا نه بیله شوله. دا د صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی، چیف سیکرټري چې کوم دی، کمیشنر پېښور چې کوم دی یا صوبایي ګورنمنټ، دا د تیرو د خپل زون د صوبایي ګورنمنټ د ډال په شونته استعمالوي. نو موږ دستي دلته د توسې د بوډۍ په پریس کلب کې عوامي نیشنل پارټۍ د دا نه د بایکاټ اعلان وکړلو. خو بیا د دا نه 24 رکني کمیټي جوړه شوله چې هغه نن هم د چیف سیکرټري و د ډي سي و د صوبایي ګورنمنټ په ډایرکشن باندې چلیږي. آیا دا 24 رکني کمیټي هغه نن په میدان باندې څه نشته؟ هغه څه د هغو مطالبو وضاحت نه کوي چې هغه 15 یا 19 ډول چې د موږ سره صوبایي ګورنمنټ یا چیف سیکرټري یا کمیشنر پېښور د موږ سره منلي دي. نن که دلته کې کم خلک نوستي هغه هم دا مطالبه کوي د تیرا متاثرین چې هغه 19 مطالبې د پبلک شي. خو د دغه نه دا معلومیږي چې څومره کرپشن کیږي، د تیرو کډولي په کومه طریقه باندې وشوه، په کم پلان باندې وشوله، و په دا کې 24 رکني کمیټي خاموشه ده. 24 رکني کمیټي د یو تیراول تصدیق وکړي، په خیبر هاوس کې بیا سکروټني هغه نو ماتې نه وبوسي. دا په 24 رکني کمیټې پرې خندو دو یا صرف کې دا ملوثه دو. خو موږ له دومره اندازه لګي چې دا څومره اعمال وشولو، دا څومره ظلم و جبر وشولو، و 24 رکني کمیټي په 2-3 ورځې کې د دغو خبرو وضاحت ونه کړل شي، نو موږ یې د صوبایي ګورنمنټ برابر، د وفاق برابر، د عسکري قوتونو برابر چې د تیرولو د اپریدي قومونو سره کم ظلم او جبر وکړو، دا طرف کې برابر شریک موږ ګڼو. او انشاءالله هر یو سیاسي ګوند، هر یو سماجي کاس، هر یو تیرول متاثرین په دغو باندې به خبره کوي او دا به ریجیکټ کوي او د دغو هغه پټې کیسې چې کومې کړي دي یا یې پټ کوم اګریمنټونه کړي دي یا هغه د پیسو په بنیاد باندې دي یا هغه د نور شي په بنیاد باندې، دا ټول به واضحه کیږي. خو موږ د 24 رکني کمیټې نه دا وضاحت کوو چې تاسو د اپریدي بچیو، دا اپریدي چې کوم دي دار په دار دي، دا هم په سسپنس کې اچولي دي. دغه دلته د تیرا متاثرینو چې کومه درنه نوسترو د دغه اولین مطالبه دارو، ته دومره په غرور کې یا ته دومره زوروار یې چې نه صوبایي ګورنمنټ هم په دا غلی، 24 رکني کمیټي هم په دا باندې غلیدو. صوبایي ګورنمنټ هغه حکومت دی، هغه د همیشه دپاره که هغه وفاق دی، که هغه عسکري قوتونه دي، هغه ظلمون دي، هغو ظلم کړی دی. خو آیا ته مې سره ظلم شولې؟ ته چې په 3 ورځې کې وضاحت ونه کړې نو انشاءالله بیا د تیرو عوام ټوله خپل مخ په شیشه کې ښایي.